بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، د دې قانون نوم دی با مطلق والا قانون. ماشوم ته موږ دا وایو چې بچې د نون ساکن نه پس یا د تنوین نه پس د حروف حلقیونه سره راغلي وو، نو په دې کې به چې کوم دی نو موږ څه کوو؟ اظهار به وکړو. لکه انعمت، نو دلته کې انعمت کې دا نون چې کوم دی نو دا ساکن دی او د حروف حلقیونه چې کوم دی نو غین راغلی دی، نو دې کې به اوس موږ اظهار کو انعمت غنه او اخفا به پکې نه کو. دغه شان سواعون کې حمزه باندې تنوین راغلی، ورپسې چې کوم دی نو د حروف حلقیونه غین راغلی دی، نو دې کې به څه کو؟ اظهار وکړو سواعون علیهم. ها کو چېرې داسې وشوله چې د نون ساکن نه پس با راغله په یو کلمه کې وي یا چې کوم دی نو په جدا جدا کلمو کې وي، نو دا نون ساکن به چې کوم دی نو موږ میم سره بدلو. لکه دلته کې د یوې کلمې مثال دی ورکړی دی یم بغي یم، نو ګوره یا دا نون دلته کې چې کوم دی نو نون دی، نون ساکن نه پس ین نون ساکن دی، د دې نون ساکن نه پس با راغلی ده، نو دا نون ساکن چې کوم دی نو موږ سره بدل کو میم سره بدل کو یم بغي. دغه شان دی دا د یوې کلمې مثال دی. او من باندې دا د دوه کلمو مثال دی، من ځان لري باندې ځان لري، خو دلته هم د نون ساکن نه پس چې کوم دی نو با راغلی ده، نو دا نون ساکن چې کوم دی نو موږ به سره بدل کو میم سره بدل کو، نو څنګه به وایو؟ من باندې من باندې، ځکه چې د نون ساکن نه پس با راغلی ده، نو دې ته با مطلق والا قانون وایي. نو ماشوم دې په دې باندې دې طریقې سره پوه کوه. حلقیون والا قانون تاسو ګوره محترمو، آسان قانون دی. هر هغه اسم چې هغه یا فعل چې د فاعله په وزن باندې وي، کو اسم وي او کو فعل وي، نو په دې کې د اصل نام سیوا چې کوم دی نو درې وجې ویل چې کوم دی نو سړي دا جایز دی، دا قانون چې کوم دی نو دا جوازي دی. نو ګوره شاهده د فاعله په وزن باندې دی، نو شاهده کې موږ شهده شهده او شهده دا درې وجې پکې چې کوم دی نو موږ څه کولی شو؟ د اصل نه سیوا درې وجې پکې نورې موږ ویل جایز دی. دغه شان چې کوم دی نو فاخذون پرواز نه فاعلون دا اوس د اسم مثال دی، نو په دې کې هم دا درې وجې موږ ګورئ فاخذون فخذون او فخذون دا درې وجې پکې موږ د اصل نه علاوه چې کوم دی نو ویلو شي دا راته جایز دی، خو په دې خپل اصلي حالت باندې وایو او ګناه دا د درېو طریقو سره په یوه بلې طریقې کې وایو، نو دا چې کوم دی نو څه دی جایز دی.